هغه بیروزګاره خبريالان دي چې د چا پروپاګاندا چینل چې کومو د امریکای نه چلیدل د یو مخصوص ایجنډې لاندې چې دوی د پاکستان او افغانستان مینس کې تاوتریخواله نور هم سیوا کوي. یعنی افغانستان دومره مضبوط دی چې هغه د پاکستان د دوه ښارونه چې کوم دي دا چې د دوی دومره عقل نشته چې د پاکستان او د افغانستان موازنه کوي. او افغانستان دا لیول هیواد نه دی ځکه چې په افغانستان کې د روس د جنگ نه پس چې کومه وسله پاتې شوې هغه موجود ده او امریکای د جنگ نه پس چې کومه وسله پاتې شوې هغه موجود ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدمونو د پاکستان او افغانستان چې کوم جنگ روان دی کوم کړکېچ صورتحال جوړ دی نو زما په خیال د دې درې مین وجوهات دي. یو وجه خدا دا چې په افغانستان کې کوم ترهګریزي ډلې دي هغه ټي ټي پی دا داعش ته یا هغه شان نورې ډلې دي. یو مین وجه خو دغه ده چې هغې د پاکستان خپل شکایات دي او نړیوال هیوادونو هم دا منلي چې او په افغانستان کې دغه ډلې میشته دي. نو د دغې د وجې د پاکستان او افغانستان چې کوم موجوده صورتحال دی قرارې نه مومي. دویمه وجه هغه سوشل میډیا اکاونټس دي کوم چې د انډیا نه چلیږي کوم چې د اسرائیل نه چلیږي او څه د افغانستان دننه داسې د اکاونټس دي چې هغه یو پراپیګانډا خوځوي. د هغې کوشش دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات نرم نشي نارمل نشي ښه نشي او دغه جګړه دوام لري او دغه جګړه خوره شي. دغه اکاونټس کوشش تا وی او دغه اکاونټس نه د افغانستان د خلکو دي نه د پاکستان د خلکو دي بلکې دا هغه خلک دي څوک چې د پاکستان او افغانستان په ورانی باندې خوشاله. دریم هغه بیروزګاره خبريالان دي چې د چا پروپاګاندا چینل چې کومو د امریکای نه چلیدل هغه ختم شو بند شو نو هغه اوس کوشش کوي په امریکا کې ناستي مانچسټر کې ناستي په جرمني کې ناستي په نور یورپی هیوادونو کې ناستي او په یوټیوب او په سوشل میډیا خپل ویورشپ زیاتولو لپاره پروپاګاندا کوي نیگیټیو خبرونه ورکوي او کوشش دا کوي د یو مخصوص ایجنډې لاندې چې دوی د پاکستان او افغانستان مینس کې تاوتریخواله نور هم سیوا کوي. خو د دې درې واړه ایلیمنټس د وجې چې کم حالات جوړ دي د هغې زور افغان ولس ته رسي. زما خفګان چې کم دی هغه په افغان ولس دی. د هغې چې کم معاشي صورتحال موجوده جوړ دی کم چې بدامني جوړه ده کم چې هغې د پاکستان نه بې دخله شو د هغې روزګارونه او کورونه ختم شو نو که زه خفه یم نو په هغې باندې خفه یم او هغه د دې درې ایلیمنټس یا درې عناصرو د وجې هغې ته دغه زیان ورسېده او لا رسیږي روان دی. دویمه خبره دا ده چې دغه سوشل میډیا اکاونټس دا یو پراپیګانډا خوره کړې ده چې افغانستان به د خیبر پښتونخوا سرښار پیښور او د بلوچستان سرښار کویټه په دې باندې قبضه کوي. یعنی افغانستان دومره مضبوط دی چې هغه به د پاکستان دا دوه ښارونه چې کوم دي دا به قبضه کوي. نو سړی حیران شي دې بعضې پراپیګنډې ته چې د دوی دومره عقل نشته چې د پاکستان او د افغانستان موازنه کوي. او موازنه داسې چې که تاسو وګورئ پاکستان 12م اټمي هیواد دی. هغه د انډیا غوندې ملک لا شکست ورکړی. هغه اسرائیل په ایران کې شکست ورکړ. هغه د اسرائیل هغه پلان هغه منصوبه ختم کړه برباد کړه کومه چې هغه د ګلف کنټریز دپاره ټوله کړې وه. پاکستان هغه هیواد دی چې تقریبا 14 لکه پورې د دوی سره فوج دی. هغه هیواد دی چې تقریبا 1400 د دوی سره جازونه دي چې پای کې JF-17-16 دا موجود دي. پاکستان هغه هیواد دی چې د دوی سره یو لوی میزایل سیستم موجود دی چې پای کې ابدالي
غزنوي، شاهین 1، شاهین 2، شاهین 3، دغه شان که داس پورې ابابیل، فتح 1، فتح 2، یو لوی نظام د میزایل موجود دی. که د هلیکاپټرو خبرو کې نو تقریبا 413 دا د پاکستان سره هلیکاپټر موجود دي. دا بشان د ټینکونو یو لوی نظام موجود دی. د ټیکسلا غوندې کوم هیوی مشینری الته دغه دی، یو سیټ اپ دی چې هلته لوکل د دوی جنگي سامان هم تیاریږي، د دوی اسلحه هم تیاریږي، یا ایروناټیکل چې کوم کمپلیکس دی د کامرې او سره موجود دی. 114 ورسره داسې ځایونه دي چې د هغې نه اني ټایم دوی خپل جازونه الوزولی شي، جنګ کولی شي د هر هیواد خلاف. دغه شان که زه نو دا یو ډېره لویه سلسله. نو بیا دا ویل چې یاره موږ حمله کوو په پاکستان باندې او موږ ته پېښور قبضه کوو او موږ ته کوټه قبضه کوو. دا داسې ډېره ملنډه غوندې کیسه راته ښکاري. بابولالي دي یو داسې خبره ده چې نه ذهن مني، نه د دې د حقیقت سره تعلق شته. خو دغه یوټیوبرز چې کوم دي، دغه سوشل میډیا چې کومه ده، دغه کوم خلک چې انټي پاکستان کمپین چلی، دغه خلک کوشش دا کوي چې دا څیزونه خواره کړي او دا تاوتریخوالی نور سیوا کړي. د دوی خو دوکان چلیږي، د دوی خو دوکان روان دی، خو بدقسمتي څه دا زور یې ځي افغان ولس له. نو افغان ولس ته خاص کومه چې دا قسمه سوشل میډیا اکاونټس، دا قسمه پراپیګنډا کوونکي خلک د دوی نه ځان لرې وساتئ. دا ستاسو دښمنان دي، دا ستاسو په سر دوکانداري کوي او دغه دوکاندارۍ ته ټیک ټاک پیسې میلاویږي او جنګ کیږي نو پاکستان او افغانستان ترمنځ کیږي. او افغانستان دا لیول هیواد نه دی، ځکه چې په افغانستان کې د روس د جنگ نه پس چې کومه وسله پاتې شوې ده هغه موجود ده، او امریکې د جنگ نه پس چې کومه وسله پاتې شوې هغه موجود ده. نو دغه سیسونو باندې د پاکستان غوندې ملک مقابله کول، د پاکستان غوندې ملک ځان ته محتاجه کول، دا یو د عقل خاوند هم نه مني. دا ممکنه نه ده چې داسې وشي. خو بدقسمتي دا ده چې دغه چې کوم پراپیګنډا کوونکي دي، د هغې کوشش دی چې افغان ولس له اشتعال ورکړي د دې ملک خلاف، د دې ګاونډي هیواد خلاف. او بیا دغه شان افغان طالبانو ته هم حیران شي چې هغوی هم داسې بیانونه راځي لکه چې هغوی بلکل د پاکستان سره عسکري قوت کې یا برابر یا کوي د باس کې داسې بیانونه راځي. نو د دې مسلې حل چې کوم دی، افغان ولس له پکار دی چې د پاکستان کوم داسې داغي هغه مفاداتو خلافي د پاکستان کوم دغه دي د تحفظات، نو افغان طالبان له پکار دي چې هغوی د پاکستان تحفظاتو ته وګوري، د هغې د حل کولو کوشش وکړي، دوی سره خبرو ته کینی راشي پاکستان په دې کنوینس کې چې او موږ تاسو سره جرګم کوو او کینو او مسله چې کومه ده حل کوو. که نه نو الله دې نه کړي، الله دې نه کړي راتلونکي وخت ما ته ډېر ښه نه ښکاري. خو خفګان مې بیا هم په یو خبره باندې دی چې افغان ولس ته زیان رسي. سوچ پکار دی، خاص کر افغان ولس ته، چپ چې حادثه لا الله